أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما سورة احزاب مخی مسئلہ وا چه خلوت په حالت کې څوک راتلی شي، پلران دي، زامن دي، ورونه دي، وریرونه، خوریونه، نورې زنانه مؤمنې او وینځې وغیره راتلی شي. بیا ورپسې تذکره وه چې الله او د الله ملائک آفرین او شاباشی وی، درود وی، اعتنا کوي، تبریک کوي د پیغمبر، نو تاسو هم صلات وای او سلام وای. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره وشي نو درود شریف ویل پکاري. کا اوږد نشي ویلی نو دا خو ویلی شي صلی الله علیه وسلم. نو دا ویل کله چې په یو مجلس کې وشي بار بار تذکره کولی کېږي نو یو پیرې لازم دی چې دا وشي. بیا صلات ته صیغه د صلات اللهم صل یا علیه صلاة والسلام، نو دا د پیغمبر د پاره پکار ده، د بل چا د پاره نه د پکار. ها تابعداري کې پیغمبر تذکره وشي ورسره د آل تذکره کولی کېږي نو هغې سره که وشي نو خیر دی، لیکن مستقل عام زمونږ علما دغه لیکي سلام علیه السلام د پیغمبر د پاره او دارنګه صلات و سلام د پیغمبر د پاره دا مستقل یې نو داغه د پاره پکاري د بل چا د پاره نه. بیا صلات صلی الله علیه وسلم پکار دی. زمونږ بعضې خلک هغه څه نور الفاظ وایي، څوک وایي نبی مبارک، څوک بل څه وایي، څوک بل څه وایي، نو په دې باندې هغه خبره نه کېږي. یو مجلس کې پورا درود شریف ونه ویلی شي نو هغه خو ګناهګار شو، لیکن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خیری دی یا د جبریل علیہ السلام هغه خیری دی چې هغه سړی تباه شي، هغه د بے خیر او بے برکت شي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره وشي او هغه پې درود ونه وایي. دیو جنا درود شریف ویل دا پکار دی. نور الفاظ نه بلکې د درود الفاظ پکار دی، ځانه جوړول نه دی پکار چې سړی ځانه کلمات جوړي او ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو ته دا ښکاره کوي چې زه ورسره ډېر په مینه کې یم، زه پې مین یم
الفاظ هغه وایي چې هغه غیر شرعي دي، نو داسې ښه نه وي. هر څوک چې وایي نبی مبارک وایي داسې ویلي، نبی مبارک داسې ویلي، نو ټیک ده، دا به د مینه کي، خو هغه کوم چې شرعي خبره ده هغه ونه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 10 پیرې الله رحمتونه کوي چې څوک یو پیر درود وایي. دارنګې هغه سړی چې ما باندې درود وایي ډېر، نو هغه به هلته کې قیام په آخرت کې په جنت کې ما سره یو ځای. نو دې وجې نه د درود کثرت پکار دی او د درود الفاظ باندې پکار دی. کوم چې دا نور درودونه خلکو جوړ کړلي ځانه، نو هغې نه ځان ساتل پکار دي، او کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه موږ ته نقل شوي دي هغه درود شریف ویل پکار دي. پیغمبر لا تکلیف ورکول نه دي پکار، بدیره دی. پیغمبر پسې ګوته اوچتول، دا الله باندې او د الله په رسول باندې یعنی د هغوی خلاف کول، خلاف د هغوی د فرمان عمل کول، نو دا ټول په تکلیف کې راځي. څوک چې بدیره دی وایي نو دا هغه سړی خو کافر دی. یو خبره سهار حدیثو کې تېره شوې وه، یوه ښځه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخي به یې کوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خبرې به یې کولې. یو تنو هغه نه برداشت ونه شو او هغه ورته ځان ورساو او هغه ښځه مرۍ باندې وله زور کو او مرۍ وله خپه کړه او مړه کړه. خبره راغله فیصله رسول الله صلی الله علیه وسلم لا. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړی معاف کو، د باندې څه نشتي. پیغمبر خلاف چې سړی کوي، پیغمبر ګستاخي کوي، نو هغه باندې چا لاس اوچت کو نو دې سړي له انعام کوین انعام ورکولی کېدی شي، خو د ده خلاف فیصله نشي کولی کېدی. کوم ځای کې کېږي نو دا به غیر شرعي فیصله وي. اوس دې ځای کې خطاب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ته دا مسله خلکو ته بیان کا. ستا بیبیانې دي هغې ته هم بیان کا، لوڼه دي هغې ته هم بیان کا، نورې زنانه مؤمنې دي هغې ته هم بیان کا، چې ځان باندې غټ غټ پړونې راغورځوي. کله کله داسې د ضرورت د وجې نه د کور نه بهر ته وتلي، نو کور نه چې بهر ته وځې نو په داسې طریقې باندې وځه چې ځان باندې غټ غټ پړونې راچولي یا برقې اغوستي، برقې په سر کړي. دا ټول که هغه برقه ده یو شي باندې تنقید نه کوو چې دا شی ښه دی او دا نه دی ښه، نه نه، چې کم د ستر او د پردې د پاره دی هغه شی ښه دی. بعضې ورته پیشني برقه وایي، بعضې برقه ده نو هغه ټوپۍ والا برقه ده، بعضې پړونې دي. دا درې واړه څیزونه چې کم یو د کم یو تن د پاره، کم یوې تنې د پاره د پردې دي، نو هغه وخت کې هغه اغوستی شي او هغه پسرولی شي. کله کله سړی ډاکټر لا زنانه بیایي. اوس ډاکټر کله کله داسې چې دا مسله په خوله کې په غاښونو کې، نو چې دغه برقه ده ټوپۍ والا، نو هغه چې په شا باندې ورواړی نو ټول بدن بیا هسې بربنډېږي. ولې هغې باندې خو بله پرده نه پاتې کېږي، بل څادر خو سره نه وي، معمولي څادر وړوکی څادر یې په سر کړی، هغه برقه ته لرې کړی شوال ته کې. نو دغه ځای کې یو غټ پړونی پکار دی، برقه ده ټوپۍ والا، نو غټ پړونی سره هم پکار دی. یا هغه کومه چې بله برقه ده هغه په سر په دغه ځای کې دغسې حال کې بله برقه په سر کې نو هم صحیح ده. او دغه درې واړه برقې استعمالېږي زموږ په دې عام علاقو کې،
یا پیشنی برقه ده یا ټوپۍ والا ده او یا پړونه ده. په دې کې بیا پکار سي چې د بدن څه حصہ هغه ښکاریږي نه، دواړه سترګې نه بلکې یوه سترګه به ښکاریږي چې په هغې باندې ځان لار سې کوي. ورپسې تذکره د دې کوي ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، دا ډېره نږدې د دې ته چې دی به پیژندې کېږي نه. دا څوک نه ده، خپل کور زنانه ده لیکن هغې داسې بورقه په سر کړله، داسې پړونه په سر کړلی چې پته نه لګي چې دا څوک نه ده. خپل سړی نه پیژني، خپل خاوند نه پیژني، خپل پلار او خپل زوی نه پیژني، نو چې دغسې یې چې پیژندې کېږي نه. دویمه معنی دې کې بل راځي دا ډېره نږدې د دې ته چې دی به پیژندې کېږي چې دا اصلي ښځې دي، اصلي زنانه دي. نو چې اصلي دي نو فلا یؤذین تکلیف بوله نه ورکولی کېږي. دواړه معنی کېدی شي. د منافقانو خبره وه، منافقان څه کوي؟ د مسلمانانو نقصان کول غواړي، مسلمانان بدنامول غواړي. د مسلمانانو کې دا بعضې فحاشانې دا راوستل غواړي. دا منافقانو کاری. زنانه دې بهر ته راوځي، زنانه دې بې پردې شي، بې ستره دې شي، دا د منافقانو کاری. نو الله رب العزت د هغې کې دلته کې د منافقانو تذکره ورپسې کوي. بیا وروستو خبره به راځي د قیامت باره کې. قیامت باره کې تپوس کوي، نو د هغې علم د الله سره دی، د بل چا سره نشتی. د قیامت د ورځې بعضې حالات به ذکر کوي چې قیامت په ورځ باندې چا چې تابعداري کړله نو د هغې څه حال وي، او چا چې تابعداري نه ده کړې د الله او د الله د رسول د هغې به څه حالي، د هغې تذکره کوي. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے پیغمبره او آئے دی خپلو بیبیانو تا و بناتک او خپلو لونو تا و نساء المؤمنین مؤمنانو خزو تا یدنین علیهن من جلابیبهن، د مؤمنانو خزو ته دا خبر اوکا د مؤمنانو خزو ته دا وایا یدنین علیهن من جلابیبهن، چې راوادي چې په خپل ځانو باندې غټ غټ پړوني، جلباب دی، غټ پړونه دی، غټه بورقه ده، دا دې ځان باندې راواچوي او داسې د راواچوي چې پیژندې کېږي پکې نه. ذالک ادنا ان یعرفن، دا ډېره نږدې د دې ته چې دی به پیژندې کېږي نه. څوک د څوک نه ده، د کم کور ده، د کم کور نه ده، پیژندې کېږي معنا چې پیژندې کېږي نه نو څوک به ورته څه ویلی هم نه شي. نو فلا یؤذین، نو تکلیف بول هم نه ورکولی کېږي. او چې کله پیژندې کېږي وایي دا خو زمونږ پیژن کولو والا ده، صدی او صدی حالات د دنیا هر یو سړی پیژني، معلوم دی ورته. نو چې پیژندې کېږي نو خلک پسې ورپسې کېږي. نو الله وایي ځان چې بهر ته وځې نو په دې طریقې باندې وځه چې د سره ډېر څوک پیژني نه. ایا دویمه معنا ذالک ادنا ان یعرفن، دا ډېره نږدې د دې ته چې دی په پیژندلی کېږي چې دا اصلي زنانه دي، دا حیاداري زنانه دي. فلا یؤذین، نو تکلیف بوله نه ورکولی کېږي. ولې یو دور داسې و چې په هغه دور کې وینځې وې، بل طرف ته آزادې زنانه وې. نو الله رب العزت حکم کوي آزادو زنانو ته چې تاسو غټ غټ پړونې ځان باندې راواچوئ چې تاسو پیژندې کېږي چې تاسو آزادې زنانه یې، تاسو اصلي زنانه یې. او دا کم چې وینځې دي هغې دپاره ستر او پرده هغه د مخ نه وه، نو هغه پیژندلی کېږي چې دا وینځه ده او دا بله چې دا وینځه نه ده، دا آزاده ده، دا اصلي زنانه ده. نو چې کله پیژندلی کېږي نو خلکو به چیړل چې کول د منافقانو، نو د وینځو سره به چیړل کول. نو الله رب العزت وایي ذالک ادنا ان یعرفن، دا ډېر نږدې د دې ته چې دا به پیژندی کېږي چې دا اصلي زنانه ده. فلا یؤذین، نو تکلیف بوله نه ورکولی کېږي. وکان الله غفور الرحیم، دی الله بخونکی مهربان.
لئن لم ينتهي المنافقون کچری منا نشو منافقان والذین فی قلوبهم مرض نوا کسان چې پزړونو کې مرض ده میلان ده خزوتا خزونک ده والمرجفون فی المدینه او پروپیګنډي کوونکی په ښار کې لنغرینک بهم خامخا مسلط بگو تامنگا پدی بانے ثم لا یجاورونک بیا بپات نشیدی استاسو سرا فیہا پدی مدینہ کی الا قلیلا مگر لگ اللہ ویدہ منافقان دی ځان سنبال کی دغه خلق چې بزرونو کې میلان دے زنانو تا دغه دی ځان سنبال کی من دیشی کمن نشو دارنگی آغا پروپیگنڈے کے خلق پلان کے زنان لاڑا دیسے لاڑا پلان کی کر لاڑا دا کر لاڑا وہاں کر لاڑا دا قصے میں سے بعض خلق کئی پلان کی کور والا داس چل کے پلان کے زنان دیسی کے پلان کی دیسی کے وچ پوچا دروغ الزامات دروغ خبریں پا زنانوں پسے پا کورنوں پسے کولے کی نو اللہ وی دا دی منشی دا خبر دی نکی خبری کول آغم دا فحاشی دی آغی بانی فحاشی خوریگی دا خلق نظر آغا طرف تو اوچتیگی اللہ غواړي دا چې دا فحاشی دی ختم شي عریانی دی ختم شي نالاوی که نقل آریگی لنغرینک بهم دا خلق پدی بانی ومنگتا مسلط کو نو چې حکم شي الگا کچسوک آئندہ دا پارا چا داسی چلو کو نو گره مسئلہ با داغا داسی پاغذے با داغا سر کٹ کی گی پاغذے با آغا نیوے کی گی نو کلچے دا برنا یرئی دا حکومت یرئی دا فوج او دا پولیس یرئی نو بیا خلق ځان لری ساتی او چې کلا قانون نئی افراتفری اگری نگری یہ با چاچا سخوخی آکی نو اللہ اولنا دیر تنبیح ورکی دیر منشی که من نشو نوی اصل اشارہ او کمسل بیالو ڈانگ لنغرینکم بهم بیا خامخا مسلط بکو منگ تاپدی بائیں ثم لا یجاورونک بیا پاتی نشی دی ستاسو سرا دلتگی پا مدینہ کے بیا پاتی نشی الا قلیلا مگر دیر لگ بس لگ وقت کے باؤ دی وطلی بئی ختم شوی بئی ملعونین لعنت کرے شہدے پدیبانے اینما سوقفو کمزے چی مندے کی گی دی اوخیزو نوے کی گی با وقتلو تقتیلا وقتل ولے کی گی پا قتل ولو سرا معاشرہ خرابی کمزے کی چی دغا سے فحاشی کئی دغا سے خلق دی بس دا عبرت دا پارتی یوسو قتل کا رستو خلق اغبا بیاسی دا شوی خلق بوئی پتا شوی بیا با پا لین مانے صحیح روانی اجکل قانون نہیں بیا دا ہر چاہ پل جوڑی نو اللہ وی دغا سی چل بو سروشی اینما سوقفو کمزے چی دی مندے کیگی وس پدی بانے بر کیگی اوخیزو نیوے کیگی با وقتلو تقتیلا او قتل ولے کیگی پا قتل ولو سرا سنت اللہ فی اللذین خلو من قبل طریقہ دا اللہ پاکسانو کے ترشید مخی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا او چرب انمو میں تو دا اللہ طریقی دا پارا بدلے دل اور پسی قیامت تذکرہ دا مخیم گا آیتونم نویلی بیا انشاءاللہ غزه پوری پورا دی این تبدو شینا و توفو کتاسو پتوی یو شیلرا یا اخکار کوی یو شیلرا یا پتوی فین اللہ کان بکل شین علیم یقن اللہ دے پارشی بانے پوہا لا جناح علیہن فی آبائہن نشتے گناہ پدی بانے دید پلران مبارک ولا ابنائہن او نا دید زامن مبارک ولا اخوانہن دید درون مبارک ولا ابنائی اخوانہن نا دید خوریرون مبارک ولا ابنائی اخواتہن ندی خورین مبارک ولا نسائہن نور زنان مومن ولا ما ملکت ایمانہن او نا آغا چی مالکان یدی خلاسونا واتقین اللہ یرکوید اللہ نا ان اللہ کان علا کل شین شہید یقن اللہ دے پارشی بانے گوا ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی یقن اللہ و ملائک دا اللہ آپرین و شاباش وی پا پیغمبر بانے درود وی پا پیغمبر بانے
الله رحمتونه را لېږي په پیغمبر باندې، ملائک دعاګانې کوي د پیغمبر دپاره. یا ایها الذین آمنو، نو اے مؤمنانو، صلوا علیه، نو تاسو درود وایئ په پیغمبر باندې، وسلموا تسلیما، سلام کوئ په دمه سلام کول. ان الذين يؤذون الله ورسوله، یقینا کسان چې تکلیف ورکوي الله او د الله رسول، لعنهم الله، الله لعنت کړی په دې باندې په دنیا او آخرت کې. وعد لهم عذابا مهینا، او تیار کړی الله د دې لپاره عذاب رسوا کوونکی. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، او کسان چې تکلیف ورکوي مؤمنانو سره او مؤمنانو خذل بغیر مکتسبو، بغیر دا هغه څه چې کم کسب کړی، فقط احتملوا بهتانا، یقینا اوچت کړی دی بوج د بهتان، و اسم مبینا، او گناہ کارا. یا ایها النبی قل لازواجک، اے پیغمبر وایي خپل بیبیانو ته او بناتک او خپل لونو ته، ونساء المؤمنین، او نور زنانو مؤمنو ته، د مؤمنانو زنانو ته، یدنین علیهن من جلابیبهن، چې راوادي چې په خپل ځامای غټ غټ پړونی. ذالک ادنا ان یعرفنا، دا ډېر نږدې د دې ته چې دې پیژندل کېږي، یا دا ډېر نږدې د دې ته چې دې به نه پیژندل کېږي. فلا یؤذین، نو تکلیف ورنه ورکولی کېږي. وکان الله غفور رحیم، دی الله بخونکی مهربان. لئن لم ينتهي المنافقون، کچر منع نشو منافقان، والذین فی قلوبهم مرض، او کسان چې په زړونو کې مرض دی، والمرجفون فی المدینه، او پروپیګنډې کوونکي په ښار کې په مدینه کې، لنغرینک بهم، خامخا مسلط بګو تا موږ په دې باندې. ثم لا یجاورونک، بیا پاتې نشي دي ستا سره په دې کې الا قلیلا، مگر لږ. ملعونین، لعنت کړی شی دی په دې باندې، اینما ثقفوا، کوم ځای چې موندې کېږي دي، وخیزو نیوی کېږي با، وقتلوا تقتیلا، او قتلولی کېږي په قتلولو سره. سنت الله فی الذین خلوا من قبل، طریقه د الله پاک کسانو کې تېر شوي دي مخکې. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، چرې به ونه مومې ته د الله طریقې دپاره بدلېدل. سبا نه به انشاءالله مونځ به پاو ساعت مخکې کوو، نو درس به انشاءالله پاو ساعت مخکې شروع کوو، پاو باندې به درس شروع کوو، او بیا پاو کم باندې به انشاءالله مونځ کوو. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.